جناب ویلکم ټو د شو د کور خایس کې تاسو ټول ته هرکلی کومه اوس چې د تاسو زموږ پروګرام یوازې اورېدې شئ نه بلکې تاسو اوس زموږ پروګرام لیدې هم شئ. موږ پروګرام کې لایو یو دا ټایم فیسبوک ته لارې زموږ چې کومه د فیسبوک پیج پاڼه ده سنو پښتونخوا په نامه باندې په دې باندې به تاسو راځئ چې موږ سره پروګرام کې ګډون کوئ. کامنټس ته لارې ښکلې خپل خیالات او اظهار به کوئ او څنګه چې تاسو پته ده همیشه په شان موږ سره پروګرام کې وي یو موضوع په هغه موضوع باندې بیا تاسو سره خبرې ترې کېږي. که هغه تاسو کامنټس ته لارې خپل خیالات به شریکوئ، که هغه تاسو میسیجز د لارې به خپل خیالات شریکوئ او که تاسو ټلیفون د لارې به راځئ. بالکل جی دا پروګرام ستاسو دپاره دی، زموږ دلته کې ناسته ستاسو دپاره ده، زموږ دا وخت دلته کې تاسو دپاره دی. راځئ چې موږ سره ښکلې خبرې اترې شریکې کړئ، میسیجز د لارې، ټلیفون د لارې او کامنټس د لارې. زه جناب تاسو ټولو ته هرکلی کوو او تاسو ته دا ټایم زموږ څومره هم ویورز یې ته به وایم زموږ د خپرونه زموږ د لایف سیشن د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې زیات زیات ملګري راشي موږ سره په موضوع باندې بیا خبرې اترې وکړي. بهرحال جناب ما ته ویلی شوی آر جې زکیه خان او ستاسو سره به زما ملګرتیا روانه یم دک رنګې او کامنټس د لارې څوک شامل شوي دي هغوی طرف ته به هم راځم. ټول نړومبې اول تاسو دا ووایم چې نن سبا تاسو ګورئ هر انسان ډېر زیات مصروفه دی. په دې مصروفه ژوند کې ځان دپاره ټایم ورکول انتهایی زیات چې دی هغه ناپید شوي دي. مطلب د سټارټ نه که مونږ خبره وکړو د ماشومانو د سکول لایف نه بیا کالج بیا یونیورسټیز نو کوشش به دا کوو چې مونږ سره زموږ قیمتي څیز چې کوم ټول نه زیات دی هغه دی چې زموږ وخت او مونږ خپل وخت چې دی هغه ضایع کولو په ځای که مونږ څه ښځې کې خپل ټایم انویسټ کړو نو څه ناڅه مونږ ته زده کړې ته میلاو شي، څه پوهه ترلاسه شي، څه نالج مونږ ته میلاو شي، زموږ مایند ورسره کولاو شي. نو بجای د دې چې مونږ خپل وخت ضایع کړو، خپل ټایم ویسټ کړو، د دې نه ښه دی چې مونږ خپل وخت که موږ سره ایکسټرا ټایم دی تاسو به کتلی زیاتره چې دی هغه خلک خپل ټایم په څه کې ضایع کوي چې مطلب ټیک ته تاسو سره موبایل سره د دې تاسو کار هم اخیستی شئ. ډفرنټ داسې ایپس دي یا گیمز دي په دې کې چې مطلب ایون تاسو په ګنټو ټایم تیر کې انسان ته د خپل ټایم اندازه نه لګېږي خو زموږ وخت په هغې کې تیر شوی. نو زما مقصد خبرې دا دی چې موږ خپل ټایم ضایع کولو نه بچ کړو ځکه چې موږ سره ټول نه قیمتي څیز زموږ په ژوند کې هغه زموږ وخت دی. خپل وخت ضایع کېدو ته به نه پرېږدو بلکې خپل ټایم چرته ښځې کې به انویسټ کوو، چرته ښه زده کړه به کوو په هغه ټایم کې. تاسو ګورئ نن سبا که خبره وکړو زموږ ژوند کې ډېر زیات سهولیات راغلي دي. زموږ ژوند د سهولیاتو نه بالکل مطلب مونږ وایو که نه انسان یک جگه یو ځای کې چې دی هغه به ناست یې تاسو هر یو کار کولی شئ. که هغه تاسو خوراک دی هغه هم تاسو آنلاین ځان ته راغوستی شئ، دغه شانې که تاسو شاپینګ کوئ هغه هم تاسو هملته کې په ناسته باندې مطلب انسان ډېر څه کوی شي. همدغه شانتې بیا مطلب تاسو وګورئ مطلب داسې ډفرنټ کورسز دي چې هغه تاسو ته آنلاین ملاویږي. مطلب آنلاین تاسو د هغې نه چې دی ډېر څه زده کولی شئ. نو خپل ټایم به ضایع کېدو ته نه پرېږدو بلکې خپل ماشومانانو کوم چې ما تاسو ته ویلي مو چې کله د ماشومانو د سکول چوټیانې شروع شوې په هغه ټایم باندې چې مطلب د ماشومانو سکول چوټیانې وي نو کوشش به دا کوو چې ماشومانو ته زده کړې ته څه ناڅه میلاو شي، څه ناڅه هنر د انسان په لاس کې مخکې ژوند کې هغه په کار راځي. سو تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې به ګډون کوئ او تاسو ټلیفون کالز د لارې به راځئ. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام زکیه خان ستړی مه شئ. هرکلی الحمدلله څنګه یې؟ ډېره مننه. بس پروګرام موږ پر فیسبوک باندې لایو ګورو ډېر ښه خوند کوي زکیه خان. ډېره مننه الحمدلله. څه به ویل غواړئ؟ بالکل سر زه تا نن د وخت په باره کې هم خبرې کوله. زه به د وخت یو مثال درکړم خورجان یم. لکه موږ د وخت قدر وګورو له اخبار پرې وګورو سهار هغه اخبار په 1500 روپۍ دانه وي او ماښام چې هغه اخبار په 1500 روپۍ کیلو خرڅېږي که نه. بالکل ډېره ښکلې خبره. او موږ ته په کار هم د خورجانې که په زندګي کې کامیابېدل غواړو موږ ته په کار موږ له وخت سره مقابله وکړو. کومو خلکو چې له وخت سره مقابله کړې ده څه کېدو که هغه خلک همیشه کامیابه شوي دي. بالکل ډېر خلکو چې کوم په غفلت کې وخت تېر کړی وخت ورته تېر هغه له بعد بیا انسان ته پچتاول هغه د انسان ناکامي ده که نه. وروستو پیمانه کېدو نه ښه دی چې انسان اول نه د خپل وخت قدر وکړي. وروستو بیا انسان پیمانه چې کاش ما هغه وخت نه وي ضایع کړی او کاش ما په هغه وخت کې دا کړی وی یا ما دا فیصله کړې وی ما دا زده کړه کړې وی. بالکل خورجان دا د وخت هر سیکنډ هر منټ بہت زیات قیمتي ده که موږ ته په کار موږ له دغه فایده واخلو. او لکه دا چې ډېر اکثره خلک ژوند زندګي سمه دی نشي تېرولی هغوی د لایف زندګي روټین یې نه جوړ کړی وخت شډول یې نه جوړ کړی. او که موږ چېرې وخت ټیم ټیبل جوړ کړو سیکن وخت بیا به موږ هره خوا کولی شو کومې رشتې چې دي کوم خپل بار کې ویسي ده کوم کاروبار ده کوم دوست
کوم چې د دغه لغته هم چې د مکتب موږ ټیم ټیبل جوړ کړ کنه. بالکل پورا ټایم ټیبل جوړول پکار دی. لایف کې تاسو ګولز دی هغه خودل پکار دی. بل منزل ته تاسو څنګه رسیږئ ای د پر پورا لای عمل جوړول دی د پر پلانینګز کول دی. ډیر مننه الحمدلله خوشاله راتو سي جی کورجال پرون مې شو واورېدل کنه دا ریګولر نه راځي چې ما کال نه درته کوم سره نه نیو کال را نور راځي. اوکې زبردست زخه دې چې ته خو پام کوي الحمدلله. بالکل زه خو د همیشه خیال ساتم کنه. ډیر مننه خپل ډیر زیات خیال ساته الحمدلله. اوکې الله حافظ. الله حافظ. اوکې جی دا موږ سره الحمدلله وای چې د وخت قدر کول پکار دي ځکه چې کله تاسو باندې وخت تیر شي بیا انسان رستو ډیر زیات خپېمانه رستو بیا سوچونه کوي چې کاش ما د خپل وخت قدر کړی وای. زه وجی ځان سره بل کال شاملو پروګرام کې چې نیکسټ موږ سره لاین باندې سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوثر هرکلی کو درته پروګرام کې ډیر مننه باج تاسو هم پروګرام کې الکلی. ډیر مننه کوثر څنګه نن ورځ د خروانه ده؟ بالکل شکر الحمدلله باج. دا کومه ته نن پته چلی دا کوثر چې ته خوشايري هم کوي؟ جی بالکل وای ډونه ډیر مې لیکلو او تاسو پروګرام کې مکالمه نه شامل کړل. او دا شامل وکنه موږ سره پروګرام کې بس باج اوس پرته ما بعد ما طرف نه تاسو د پاره بس صحیح ده شریکه کرا سره. باج هغه دې چې کوئی دور ہے تو کوئی پاس ہے, کوئی دور ہے تو کوئی پاس ہے, یہ وقت وقت کی بات ہے, یہ وقت وقت کی بات ہے. ہم ملتے نہیں تو کیا ہوا دوست, ہم ملتے نہیں تو کیا ہوا ہے دوست, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. زبردست. بس ما کوشش میں کرے شروع کا میرا کتاب میں پنلانے رہا کرا. ها ډیر خولي او زویم چې دا ته مخ کې بوزي دی لا ټایم ورکوا پراپر بیا دی ته پورا یو د کتاب شکل ورکی. جی بالکل باجی ان شاء الله باجی بس ټاپک اوري سبا درو یم چې موږ یو منټ چې ډیر زیات قیمتي دي او هغه چې موږ په ځل خبرو کې او په ځل کارونه کې چې هغه ځای کوو. کوز باید چې یو رشتې له یا یو ټیم موږ نه ورکو نه رشتې به نه مضبوطې لکه چې یو ګلدسته راایله موږ وباچو نو هغه ګل چې نور هم تازه کېږي او چې اوبه ته نه اچوو همداسې یو چې پرېږدو نو هغه خراب شي. همداسې زموږ د رشتو مثال دی او چې موږ رشتو له وخت ورکوو نو زموږ وخت هم نه ضایع کېږي او زموږ نه به رشتې هم نه ماتېږي. بالکل ښکلې خبرې. ډېره مننه کوثر, خوشحاله اوسېږي, ډېر ډیپ میسج ورکوي همیشه. باجی به زما نه ټول اوریدونکو ته سلام, ثانیه جان ته نور ته تاسو ته ډېر دعاګانې سلامونه. وعلیکم السلام. ټول اوریدونکو ته به ویم چې خپل روټین ټایم ټیبل جوړ کړئ څنګه چې ما جوړ کړی دی. اوکې پورا ورځ د پاره ټایم ټیبل جوړول پکاري چې مطلب ای ته پته چې په دې ټایم ماته دا کار کول دی. بالکل باید ما خپل جوړ کړی به ذکر نه یو منټ هم نه ضایع کېږي. زبردست ډېر ښکلی ستاسو د کور ماحول ماشاءالله. بیا د کوثر د روټین خبرو کو ماشاءالله الله پاک دې نوره هم کامیابی درکړي چې همدغه شان ښکلي طریقې سره یو سټیبل طریقې سره ریلیکس لایف تیرې. ډېره مننه کوثر. باید به زما طرف نه ډېره دعاګانې سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینډ الله پامان. دا موږ سره کوثر ډېره زیاته ښکلې خبره شریکه کړه. خو د الحمدلله زما دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه چې که سهار کې مطلب تاسو ګورئ مطلب ټایم دی او د سهار آغاز دی تاسو ټایم مطلب وخت تاسو سره او یو نوی سیز دی نو مطلب هغه سیز بیا په 15 روپۍ که د اخبار خبرو کو هغه په 15 روپۍ خرڅېږي او ایوننګ کې بیا هماغه مطلب ای باندې وخت تیر شوی دی هغه خبرونه هر ځای کې زاړه شوي دي هغه سیز ټایم تللی دی نو مطلب هغه بیا تاسو ګورئ په 15 روپۍ کیلو خرڅېږي. دغه زموږ د ژوند دپاره یو ډیر غټ مثال دی. ډیر ښکلې خبرې. زه به جي ځان سره بل کالر شاملو چې هغوی څه وایي دې حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبدالاحد هرکلی کو درته الله دې خوشاله کړ, ډیره قدرمند شي. تا ته هرکلی کوم په دې اخرني پروګرام کې د دې هفتې. ډیره مننه. څه به ویل غواړې عبدالاحد؟ والله ماشاءالله پروګرام کوم ډیر زبردست روان کړی دی او ټاپک کوم ډیر ښه راوړی دی. ډیره مننه. زه به دا یو خبره وکړم که نه چې د وخت قدر چا هم کړی دی هغه خلک نن سبا ډېر زیات کامیاب دي. جی نو ښه خبره دا ده چې موږ ټول د وخت قدر وکړو او زه بیا خاص کر یو پیغام هغه پلار او مور ته ورکوم که نه جی چې هغې خپل بچي چې دي که نه اکثر لکه د تعلیمونو اوس یې نه کېږي چې په سکول کې واچي مطلب تعلیم پرې وکړي نو کم از کم په کار دا دی چې دا بچي یو کسب یو هنر کې په واچي که نه. جی بالکل. یو کسب یو هنر ورته یاد دي که نه چې مطلب نن سبا وخت کې وګورو د دیوډي مار سړي څه زندګي ده هغه ته خپل هغه دیوډي نه میلاویږي که نه ډېر حالت ډېر سخت
تخشوي دي لکه مطلب دا چې ګرانی ډیره زیاته ده نو روزګار ډیر خراب شوی نو کم از کم چې دې ماشومان لپاره یو قسم د هنر ضرور پکار دی لکه هغه کې مصریتوب شي هغه موتیتوب شي تپلیو کار شي جی نو دا قسم چې دا سبق وګوري چې چا قسم یاد کړی دی نو هغه نه دی ورخطاو نه هغه پریشان دی بالکل نو کم از کم پکار دی چې دې ماشومان آینده ژوندګي پکار دی چې په قسم په هنر بدل شي چې قسم هنر یاد کی کنه نو دې لپاره به مخکې زندگی به ډیره ښه ده یو 500 روپۍ ځان ته په اسانۍ پیدا کولی شي بالکل بالکل دا وخت چې دی دا نه دی ضایع کول پکار ښکلې خبرې ډیره مننه ستاسو عبدالاحد الله دې خوشحاله کړه ډیره قدرمنده شي او بس یو ګانې فرمایش کولی شم بالکل جی اوکې نن خو ماشاءالله تا ډېرې ښایسته سندرې بیا هم پلی کړلې زما د تبې دې پلی کړلې خو زه بیا هم یو ګانې فرمایش کوم مینه لوی دریا دې پرې ګډېږم او زه تګې نه مړېږم اوکې ون اف مای فیوریټ سانګ ډیره مننه عبدالاحد عزتمند شي السلام علیکم وعلیکم السلام and الله پامان دا جی موږ سره عبدالاحد حیدر افریدی د موږ سره د کراچۍ نه وي سلامونه and welcome زکیه خان سسټر په خیر راغله ډیره مننه شکیب خان د موږ سره او چې کالر ته لګ ټایم ورکوه پلیز کمنټ وایه دغه د کمنټ می شامل کړل ماشاءالله نایس لوکینګ الحمدلله थैंक یو شکیب خان وی چې ماي فیوریٹ پروگرام and माय फेवरेट आरजे थैंक यू वक्त की मिसाल तेज धूप में रखी हुई बर्फ की एक सिल जैसी है जिससे अगर फायदा उठा लिया जाए तो बेहतर वरना वो तो बहरहाल पिघल कर ज़ाया हो जाती है ज़बरदस्त जनाब और देना अलावा नेक्स्ट मुंगसरा मैसेज दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल वही वक्त वो तलवार है जिसे आप नहीं काटेंगे तो वो आपको काट देगी ज़कवी का ना विदा वक्त कदर कवल पकार दी और शकीब भाई दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम डेरा मनना शकीब और फरीदुल्लाह शलमानी दे मुंगसरा वालेकुम अस्सलाम मिसबा यूसुफ ज़ैद सवाबेना वही चीज़ जो सबक वक्त सिखाता है वो सबसे बेहतरीन होता है और वक्त सबसे बेहतरीन उस्ताद है अपने वक्त की कदर करना ज़रूरी है ऐसे लोगों पर ज़ाया ना करें अपने मफाद को लोगों से वाबस्ता करना बेवकूफ़ी है जब तक इंसान खुद को मजबूत नहीं बनाएगा लोग उसे तोड़ते ही जाएंगे ज़बरदस्त जनाब डेर कुल खबर सर शरीकी कड़ी दी और फरीद खान दे जी मुंग सलामुना कई सुहेल रागले दे वालेकुम अस्सलाम और चुवाया कना संगई जे सुहेल माजूर द बाड़ीना वेलकम वेलकम को सुहेल था रहमान वली दे मुंग वही हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को अपने गुनाहों की सजा ज़बरदस्त मैसेज ये बहुत ही आजकल की रियलिटी आपने कही है इस मैसेज में नेमत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का और वही चीज़ मेरे नज़दीक हर वो चीज़ नेमत है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती है आपको सुकून देती है थैंक यू सो मच रहमान वली फरीदुल्लाह शलमानी वही ची अस्सलाम वालेकुम वैसा से प्रोग्राम डेर खरवान दे या जहान मनना और उजैर हम रागले दे वालेकुम अस्सलाम वही संगे से बिल्कुल ठीक ठाक ये मुजैर स्ताना बावरम पखपल संगे शकीब खान जी मुंगता वही टोलता सलामुना मीना एहतरामात रसीद अलजी सलामुना और मीना द टोलो मीना वालू टोलो आवरीदुन कुता नेक्स्ट मैसेज गुरु जी मुंगसरा दचा दे ओके नूर नवाब दे मुंगसरा वही द वक्त कदर मुंग कड़े खो फजूल सीजुन जाए कवलो के और वक्त डेर पत जैसा रवान दे मुंगला हम पकार दी ची हम दगा सिवर सरा तीस शू गिने अतश तमाशाई बपाती शू वाओ ग्रेट मैसेज ग्रेट और दिन अलावा जनाब इरफान बाबू वही मुंगला पकार दी ची हर चीज ला खपल मुताबिक टाइम वर्कल पकार फैमिली ला रिश्तेदारानों ता रिश्तेदारानों का रोजगार ला वगैरह और वही मुंग जवानानो टोल टाइम मोबाइल ला वर्कड़ी और टाइम राना जायकी की रवान दे और टाइम बाद चा इंतजार न कई बिल्कुल द वक्त कदर कवल पकार दी जकर चीज नन रज तासु न दा वक्त तीर शी दा टाइम तीर शी ब्या से बाव रजी बता सो पेमा नहीं है चिलक तासु मेचोर शे ब्या बता सो अंदाजा की चाओ सुमरा डेर टाइम ची दे आगा जाय शवे दे दस्ता सुना ओके जनाब नेक्स्ट जू मैसेज तरफ था शकीब खान वही चाउरम ज़बरदस्त डेर खाइस्ता नाइस प्रोग्राम उज़ैर खान थैंक यू बस एक चाहत होती है अपने अपनों के साथ जीने की वरना पता तो सबको है कि मरना तो अकेले ही है ज़बरदस्त जनाब और डेर ज़्यादा खुले मैसेजेस
سہیل خان د جی مونږ سره وی هاي زکیه سسټر هلو سہیل خان ډیره مننه سنا خان د مونږ سره صبرینا سلام مناهل عائشہ لیلا بهار بابی سنا نازولی ګل باجی ډیره مننه عثمان خان وی چې پروګرام از ویری نایس سہیل خان سلامونه کوي او یو شمیر تاسو میسجز دي مونږ سره یو بل کالر ته بځای ورکوم پروګرام کې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا کیوټ شاندي کالر چرته ولدونه مودا چرته نامه ها څنګه سیما الحمدلله هم اپته څنګه بالکل ټیک ټاک څنګه ماما خو دې تنگ کړی دا ډیرا نه هغه نه د تنگ کړی هغه تلې د کړی تا او بیا ځان سره نه بوتلې نه دا ولی هغه پته نه لګي تا ورته ونه ویلې چې زکیه باجی وای چې ما بدازل ته ځان سره بوزي نو هغه ماما مې کنه چې ډېر زیاته ګرمي ده او دا خبره ده دا خو دې ماما ښه کار کړی دی بیا چې ته په کور کې بند کړی ښه سیما سکولونه کولو شو نه هغه په 1 تاریخ باندې کولاویږي اوکې خوشاله ورته کنه لګا لګا خوشاله ولې ډیره ولې نه خوشاله نه بس صرف ټیچر پسې خفه ما ټیچر پسې خفه باقی سکول دې نه یادېږي د سکول فرینډز کلاس فیلوز نه وا دا ولی ها مطلب چټیانو مزه درکړی ده کنه زکه وای بس ماشومانو ګره چې ډېرې چټیانیو کې بیا زړه نه کېږي کنه سکول ته بس سبا وای ټولو ماشومانو ته نو سیما هغه ټول یو کله چې کله ستاسو سکول نه کولو چې نو بیا یو چټي ما کوي او خپل هومورک په وخت باندې کوي تاسو سکول چې نه چې تاسو هومورک نه کړی نو بیا به هم ټیچر وهي او خپل د چټیانو کار هم لیکي او زبردست او کنه چټیانو کار د نه پاتې نشي کني بیا بچ دینو په انوال ایگزام کې دا کاونټ کیږي بیا به مارکس کم راځي ما ټول کړی دي او زبردست سیما دا راته وای ټول نه فیورټ سبجیکټ کوم یو دی زما اردو او انګلیش دی اردو انګلیش او کوم د ډیر زیات بدی شي هغه میتھس ته بدی شي دا پلس ماینس کې درته مسلې قسم څه چل کیږي هغه ما ته ټول مشکلی ټول درته مشکل ښکاری اوهو خیر دې دا مسله به حل شي ماما سره کېنه نو به درته بیا سولف کوي ټول کوېسچنز ښه اوکې سیما چاته سلام دعا لیکي پاکستان اوریدونکي مې آواز اوري هغوی ټولو ته مې سلامونه زما سټریټ حافظ زنده‌باد الله حافظ زموږ کیوټ شاندي کالر سیما کلی شاندي خبرې را سره شریکي سو جناب مزید کالرز ته به هم ځای ورکو ورسره تاسو میسجز هم روان دي تاسو راتلی شئ چې موږ سره میسجز د لارې یعنی کې کامنټس د لارې به هم راځي او څنګه به راځي جی 8881 د لارې تاسو کوي شئ میسجز دین علاوه جناب تاسو راتلی شئ موږ سره ټلیفون د لارې یو ځل تاسو ته زموږ د ټلیفون شمیره د جی 09152541143 کوشش کوي زموږ د لایک پرونه د خپل نور ملګرو سره هم شریک کې چې زیات نه زیات ملګری راشي او موږ سره پروګرام کې ګټورې خبرې شریکي کی چې هغه سره رائے لري زموږ نننی موضوع په حق لبانی بس ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تی موږ سره حیدر افریدی خبرې کوم د کراچۍ نه حیدر افریدی څنګه مسافری دي خرابانه ده شکر الحمدلله سیستر ته څنګه خای جوړه طبيعت ښه ده بالکل ټیک ټاک سبا ویل غواړي نن ورځ دي خرابانه ده بالکل خاروانه دا بس ډیر ټیم بعد می سره رابطه وشوله او پروګرامونه دی اورم فیسبوک باندې ګورم خو په دې پر ټیم نه ملوي د لږه چې مصروفیت راغونډې زیات شوی دي کنه نو بس اوس می فیسبوک چې څنګه کولوګ نو بس ډایرکټ نوټیفیکیشن راغله چې می غته شروع شوی او مې لګونه کې ټرای وکم کنه ټیم ورو سره مچ خبرې می سره وشولې نو ډیره مزه وږي بس مزه یو کړه کنه وګوره کال دی ملاو شو بالکل سیستر شو ډیره مزیدار ده کنه او ټاپک موضوع چې کوم راوړی هغه ډیر مزیدار ده کنه ډیره مننه زه په باندې شورت خبره وکم کنه چې وخت ضایع کول لکه د خپل ځان ته دوکا ورکول دي کنه چې سم نشو کولای خو کزه یو چې سم نشو کولای خو کزه خپل وخت ضایع کوم کنه نو د خپل نقصان کوم چې سم نشم کولای کنه
او نن سبا سیستر کا وګورو کنه نو دوه قسمه خلک وی کنه لکه یو هغه چې کوم کامیاب خلک دی او بل هغه چې کوم ناکام خلک دی کنه او دغه دوه قسمه خلک هم دغه خبره کوي کنه ناکام هم د خبره کوي چې وخت قدر وکړو او کامیاب هم د خبره کوي چې وخت قدر وکړو هغه ناکام خو ځکه کوي چې هغه خپل وخت ضایع کړی وي کنه او هغه ډیرو پریشانو سره هغه مخ شوی وي کنه او دا شوندې چې کم کامیاب خلک دي کنه هغه په دې واجب باندې یي چې د وخت قدر وکړو چې هغه خپل ونه د وخت قدر کړی او هغه و مقام ته رسیدلی وي کنه بالکل نو د وخت قدر کول پکور د لکه زه دلته کې وخت خبره وکم کنه چې مو ډیر دا شوندې خويندې رونه دي کنه چې هغه ترې میافتا دي کنه او هغه څنګه مطلب جوب په چکر کې هغه لکه خپل وخت ځای کوي ونن څه په ثقافت درشه جوب نه ملويږي کنه جی نو هغه کله باندې کې وخت په صدا شونته هنر باندې ضایع کړل لګانا د کال نین کال پرې چې ته هنر زده کی کنه نو کم سے کم قانون څه نوي دغه وخت باندې ضایع کیږي لکه مو دې خويندې پراندا شون ډیر ونرونه لري شغه خور کې دننان کولې شي نن سبا کو غوري په کپړو کې مطلب څو قسمه ډیزاینونه پکې روغللو نو کدی باندې لغونه کې وخت ضایع کیږي کنه نو دا باقایا وخت کم ده کنه دا وای نه ضایع کیږي او په دې مشکل وخت کې بل کاغو چاته محتاج کیږي نه چاته مطلب لوس نه نيسي نو دا ډیره خبره بالکل ډیر زیات خولي پیغام پوزټیو میسج ډیره مننه ډیره مهرباني سره دیوات راغولو بجاټ په څوک موضوع دی هغه ټول سلام د مخه وعلیکم السلام مد الله پامانو کې جی خبري خډيره زیاتی کیږي خو ضرورت دی خبري چې بیا په دې باندې عمل هم وکړي شي خاجي سلیم خان دې موږ سره او سلامونه کړي دی وعلیکم السلام او وही जिंदगी दूसरों से कर्ज नहीं ओ हो सर मैसेज हाँ इंसान पे बोझ तो अपने ही अमाल का होता है मगर उसकी वजह वो किसी और को करार देता है दा खबर दा इंसान खपला गलती कला हम न मनी हमेशा बागबल तगुतनी वली चीजी दा स्ता द वजना ची दे दा कार शवे दे या स्ता द वजना ची दे दा कार रान दे बहरहाल जनाब लाइव सेशन کې سونه هم کامنټس راغلي دی هغه خو ما پروګرام کې شامل شو پروګرام کې خو باقی سمره هم دا ټایم زمګه اوریدونکو دی هغه توایم کته زمګه پروګرام لیدل غواړي زمګه پروګرام کې شامل لیدل غواړي نو بالکل جی تاسو راتلې شئ موږ سره پروګرام کې ګډون کولای شئ او څنګه کولای شئ جی هغه تاسو پته دا فیسبوک تلاره دا ټایم زمګه پروګرام چې دی هغه لایو دی سیشن روان دي زمګه نو راځي او موږ سره پروګرام کې شامل شئ اوکے جناب نو پروگرام کې ستاسو میسجز هم شاملېږي ستاسو کامنټس هم شاملېږي باقي ټلیفون د لارې ستاسو ته لپاره چې کوم موضوع زراوړم پروگرام کې پاغي باندې هم خبرې اترې روانې دي جناب نو تاسو راتلې شئ تاسو آ سکتے ہو جی 9:30 پروگرام میں شرکت کر سو او د کور خایز زموږ د پروگرام نامه د پری باندې برازي جی موږ سره پروگرام کې شامل شئ اوکے نو ها اوکے یو بل کالر ته ځای ورکو جی پروګرام کې چې څوک تی موږ سره السلام علیکم السلام علیکم دلبازی وعلیکم السلام څوک تی موږ سره شایسته خبر کوم د عمر بالانا څنګه شایسته وخت ختیریږي بالکل دی تاسو څنګه بالکل ټیک ټاک سبا ویل غواړي हेलो जी शाइस्ता होएगा बाजी ऐसी का होगा ना हाँ कि बोलूं मुंग कोडे चिना गोलो ना रेडूम ला माचे हो ना ज़े कमिनन प्रोग्राम ना दिया वरी दले ओहो इंदा बहुत संग से